علیہ السلام صحابو تو فرمائے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من سلاسل کله انسان وفات شي د عمل ختم شي درې عملونه داسې چې هغه بستاله مرګ نه رستم تعالی په کار راځي یو ولد صالح يدعو له یو د نیک اولاد دي چې ستاله پر بخنه غوړي د الله بارگاه کې یو صدقه جاریه یو صدقه جاریه ده جمعات دي جوړ کا مدرسه را زمکه دي ورکړه کوی دي وکړسته لار دي جوړ کړه پل دي جوړ کا هغه چې سو پوری باقی نستاب په ثواب کې برخه او بل علم ينتفع به او کما قال عليه السلام حضور علیہ السلام فرمایي علم هغه علم چې باغې باندې فائدہ غستی شي دا وستا د مرګ نه رستو درځنن دې ما شومان ته ګورم دا څنګه چې دین الناس موږ ول پټکی په سر باندې تړلې دي یو وخت دا سه وو اذا فخر احمد قاری سے دیم په دقه ځای باندې ناس موږ ول پټکی تړلې دي چنګلې کې قران یاد کړی او بیا راغی نه رستو لکه څنګه چې زمونږه محترم بشیر احمد تاسو فرمایل حالات پر راځي هغه حالات خدا به یاد ساتي په حالاتو به خپکیږم نه په حالاتو کې به تنګیږم نه کوم اوسپنه چې تا ور کې سره کړی نه ده کوم اوسپنه چې هغه تا په سندان او د پلک په منځ کې ډزول نه ده هغه نه څه شي جوړیږي نه الهغه به څه جوړیږي په اور باندې ګرمه کې د پلک او د سندان په منځ کې وډځي کړي دلور جوړ کړي بل بدل کوي کله ته تبر جوړ کنو غسول بدل کوي کله ته پاله جوړ کړه د زمکه اړول بدل کوي دا امتحانات دا بدر باندې راځي خامخا راځي امتحانات او چرایشي کنه نو علما ذکر کوي په امتحان پسې بری کلاس بدلیږي کته امتحان نه ورکه په کلاس کې بناسي دا اول نه چې دویم تکیږي نه په امتحان باندې دریم نه چې سالورم تکیږي نو په امتحان باندې او چې ته وایې امتحان نه ورکوما په دغه ځای کې بناسي تا به ترقی نه ملاويږي ترقی بدل الګ را چې امتحان ورکای او په امتحان کې به کوششونه هم کوي په امتحان کې به چې کوم دې مهنتونه هم کوي مهنت او کوشش د ور سره برخشي نبی ان شاء الله ولدي بیا به سړي درجه په درجه باندې ترقی راځي الله تعالی دا مدرسه څنګه نه موږ تاسو ډاګه ښکاری الله تعالی دې وکړي چې کله دا درجه راځي چې په دې باندې لنټر وړي دی او ډېر خولې کمرې په کې لاندې آبادي الله تعالی دې له د وجود شکل ورکي او الله جل شانه دې طالبانو له په علم کې او په عمل کې د استادانو له په علم او په عمل کې او په اخلاص کې الله تعالی موږ ټول برکت واچي